بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة ركوع نمبر 31. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم نشتغنا پتا سباني إن طلقتم النساء كتاسو طلاق ورکي خزولا ما لم تمسوهن چلاني وروڑي تاسو لاس او تفرزو لهن یا نی مقرر کړی تاسو د خزوله فریضه مهر ومتعوهن خرچه یعنی سامان ورکړئ د خرچ سامان ورکړئ دوی ته متاع ورکړئ د ښځو ته د خرچ سامان ورکړئ دوی ته علی الموسع قدره مالدار دی د خپل وس مطابق وعلى المقتر قدره او غریب دی د خپل وس مطابق متاعا بالمعروف سامان دی ورکول په شرعي طریقه سره حقا علی المحسنین دا حق دی په نیکانو خلکو باندې وإن طلقتموهن کچری تاسو طلاق ورکړئ ښځو له من قبل مخکې د دې نه تمسوهن چې تاسو مسه کړئ ښځې مخکې د دې نه چې تاسو لاس وروړئ د ښځو له وقد فرضتم او مقرر کړئ تاسو لهن د ښځو له فریضة مهر فنصفو پس نیم مهر دی ما فرضتم هغه چې تاسو مقرر کړی دی الا مگر ان یعفونا کچری معاف کړي هغه ښځه خپل مهر او یعفو الذي او یا معافي وکړي هغه سړی بیده عقدة النکاح چې د هغه په لاس کې غوټه د نکاح ده یا په هغه په لاس کې اختیار د نکاح دی وان تعفو او کچری عفو وکړی تاسو معافي وکړی تاسو اقرب للتقوى ډیره نږدې د تقوا ته ولا تنسوا الفضل او مه هیروئ فضل یعنی احسان بینکم په خپل منځ کې ان الله بېشکه الله پاک بما تعملون بصیر په هغه کارونو چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی حافظو ساتنه وکئ علی الصلوات په منځونو خپلو باندې والصلاة الوسطى او په خصوصا په مانځه منځني باندې وقوموا لله قانتین ودرېږئ الله ته فرمان منونکي فإن خفتم پس کچری تاسو یریږئ فرجالا نو مونځ کوئ پیاده او رکبانا یا په سورلی باندې فاذا امنتم بیا هر کله چې په امن کې شئ تاسو فاذکروا الله نو یادوئ الله کما علمکم لکه څنګه چې تاسو ته ښوولی دي ما هغه طریقه لم تکونو تعلمون چې نوی تاسو په هغې پوهه والذین او هغه کسان یتوفون منکم او چې وفات شي ستاسو نه ویذرون ازواجا او پرېږدي ښځې وصیة لازواجهم نو وصیت دې وکړي د ښځو خپلو دپاره متاعا الی الحول د خرچې ورکولو د 1 کال پورې غیر اخراج نه به وباسلي کېږي د کورونو نه فإن خرجنا پس کچری دا په خپله ووتله فلا جناح علیکم نو نشته دی ګناه په تاسو باندې فیما فعلنا په هغه کار کې چې کوي هغوی فی انفسهن په باره د خپلو ځانونو کې من معروف په معلومې طریقې سره والله عزیز حکیم الله غالب او حکمت والا دی وللمطلقات یو د طلاق شوي ښځو دپاره متاع بالمعروف څه خرچه ورکول دي په مناسب طریقه سره حقا علی المتقین دا حق دی په پرهیزګارانو باندې کذلک یبین الله لکم آیاته دغه شان بیانوي الله تاسو ته خپل آیتونه لعلکم تعقلون دپاره دی چې تاسو د عقل نه کار واخلئ سوره بقره کې ډېر اهم احکامات دي نو ځکه په یوې رکوع باندې پوره وخت لګي ملګري 2 میسیج وکړو چې تاسو خو ډېر سلو روان یې موږ څنګه به د روژه کې دا ختم کوو ستاسو مطلب د ختمونو نه دی که د قرآن د پوهې نه دی یوه خبره او بله خبره دا ده چې په قرآن کې دا خبرې رالی که نه نو دې ځای کې زه تشریح وکړم نو بیا به مخکې انشاءالله چې راځي نو زه به پرې روانه ځمه تاسو ته بیا مسله پته وي ښه تاسو د ځان سره نوټ کوئ رجسټر کې ولیږئ رکوع نمبر فلانکی طلاق کې مسایل رکوع نمبر فلانکی رضاعت او د خاوند د مرګ فوتګي که نه د هغې مسایل دا سره لیکئ چې تاسو ته بیا پته چې بیا به تاسو ته پته چې تاسو وایئ چې الۍ دا خبره څنګه ده د دې څه مسله ده نو تاسو به هغه رکوع راهړوئ په اډیو کې موبایل کې به د سره سوي وي نو تاسو ته به پوره قرآن باندې انشاءالله الله پاک رو پوهه درکوي الله دې زموږ نه راضي شي الله دې پرې موږ ته پوهه نصیب کړي دا ضروري مسایل دي نور خو علم ډېر زیات دی دا داسې مسایل دي زما ستا سره د روزمره زندګۍ دي که نه نو عالم هغه نه دی چې هغه صرف نحو او ډیګري واغسته عالم هغه دی چې په قرآن پوهه شو په عامې زندګۍ په خبرو او په عمل کې راوستو
او چې صرف نحو او ډیګري نه اخلي نو ما طالب دا پوهه څوک راکوي هغه معلم دی پوه شوئ اوس الله رب العالمین دلته زموږ د پښتنو کم خیالي دا طریقه ده چې بس د واقع روشي او جنۍ مشهوره شي چې دا فلان کوله ورکړلی شو نو نکاح لا نه دی تړلی شوی بس څه جوړه نیمه راوړي او رینګ په لاس کې یا بل څه که نه څه نښه مخه واچئ نو چې داسې د چا کار شوي خبره ښه ښکاره شوي په دې کې څه خبره راشي یا ورسره چاپی خوړلي یا په طرفینو کې څه ورانۍ هر څه وجه چې راله جنۍ پرېښودو ته نوبت راغی نو الله رب العالمین داسې نه خوښوي ځکه چې الګ ته خو څه مسله نه وي خو جنۍ ته نقصان رسي که نه چې دا یې ولې پرېښودو 100 خبرې خلک جوړېږي او بیا خلکو ته خو جوړه شي نو الله رب العالمین فرمایي په داسې وخت کې چې لا مهر نه دی مقرر شوی نکاح نه دی شوی تش د واخیر شوی دی نو چې تو دا جنۍ پرېږدې نو داسې به یې نه پرېږدې الله فرمایي ومتعوهن څه جوړه جامه یا څه شی یا چې تا کوم وړی دی اتې مه واپس کوه یا بله څه ورکه خپل وس مطابق د هغوی سره د نیکۍ احسان او په خیر خوشحالو په روغ باندې دشمني به نه راولي په طریقه باندې چې دی بس رشته به پاتې شي څه وجه پکې راله بس جوړ نه راځي جو پاتې شوه ټیک ده بیا الله فرمایي چې که داسې طلاق تاسو ورکوئ چې لا لاس خو نه دی وروړی خو نکاح شوی دی مهر مقرر شوی دی نو چې الګ کور دا پریدي نو نیم مهر به ورکوي 10 تولې کالي ښودی شوی 15 تولې کالي به ورکوي ټیک ده ها که جنۍ کور وایي چې نه خدای دې نه کوي به دا خو پکې خبره وه جوراله او کالۍ مونږ ولیوالو نه اخلو ډېره ښه خبره ده که فرض که الګ کور وایي چې ولې نیم به ولي ورکوم ای به دا خو زما په نوم شوي وه دا روغ کالۍ به ورکړم بېله ده چې بس خدای پاک نصیب دغه کړی و جو ونه شوه سوچ وکړئ داسې به څوک وکړي شته په دې نن معاشره کې داسې بندیان دا مسلمانان شته چې په قرآن په دې آیت باندې عمل وکړي نو الله فرمایي چې که طلاق ورکوئ هم نو سړي ته وایي نیمه اوس خو دا طریقې روانې دي چې جنۍ کوردونه دغه کوي هو الک د ښځې ته ښځه نه وایي هو یې ښځه کوي نه او هو وله طلاق ځکه نه ورکوي چې بیا مهر ته ځي نو وایي مهر را نه ځي نو طلاق نه ورکوي په دې باندې دا جنۍ کور مجبوروي چې دا خوله وغواړي چې زما مهر چې دی هغه ماته پاتې شي مسلماني دې ته راورسېده څونه غټ فرق دی که نه په قرآن باندې عمل کوونکي مسلمان او په بې عمله مسلمان کې سوچ وکړئ وان تعفو اقرب للتقوى که یو بل ته د معافۍ اعلان کوئ دا تقوا ته نږدې خبره ده په خپل منځ کې فضل مه هېروئ الله فرمایي رشته خلک په مینه کوي که نه هغه وخت رعایت کوي څونه په مینه تلي وي د یو بل سره هم رشته کړې وه که نه په خپل منځ کې د ایثار د قربانۍ سم ورکړي دي نو هغه واپس مه راهلئ دا ډېر مختلف صورتونه الله رب العالمین دلته بیان کړي دي که نه د مهر ډېر شي خبرې راځي اوس د معاشرتي مسائل الله رب العالمین بیانوي او په منځ کې آیت راغی حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا لله قانتین نو د دې مطلب دا دی حکمت غالبا دا دی چې د معاشرتي مسائل چې څوک په ښه طریقه سره انجامولی شي نو د هغې دپاره چې د کم تقوا ضرورت دی هغه د مانځه نه بغیر نه کېږي چې کم بنده 15 وخته منځ ګزاري نو هغه دا مسلې ډېر په اسانه حل کولی شي چې کم د مانځه حفاظت کوي 15 وخته الله ته ودرېږي الله نه سوال کوي دعا غواړي چې الله ما په نیغه لاره که په پوره شرایط او آدابو سره الله ته ودرېږي نو په هغه بندیانو کې دا صفتي چې هغه د بل د خیرخواهۍ او د ښېګړې په سوچ کې هغه ظلم نشي کولی په ښځو باندې یا هغه ښځه چې ده چې هغه 15 وخته منځ ګزاری هغه بې ادبه او نافرمانه نشي کېدی د خپل خاوند او بیا دا نه وایي چې نه دا خو زما نه پیسې ځي او زما نه کالی ځي یا زما خرچه کېږي نه هغه وایي د الله قانون دی زه به پرې عمل کوم زه د الله بنده یم دا پیسې م الله راکړي دي دا وجد م الله راکړی دی که نه نو د هغه سوچ بیا بدلي 15 وخته منځګزار سوچ بدلي الله دې زموږ د ټولو په خپله هم او زموږ بچي زموږ خاوندان ټول مؤمنان مسلمانان 15 وخته منځګزاره جوړ کړي بیا درمیانه مونځ چې دی نو زیات دغه دا ښکاري چې دا د عصر مونځ دی 15 مونځونه دي نو 2 تن بره او 2 تن لاندې نو منځنی چې دی د مازدیګر مونځ راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ خندق په ورځ وفرمایل وایي دې کافرانو وایي زو صلات وسطا ته درمیانه مونځ ته پرې نه ښودمه تر دې پورې چې نور ډوب شو نو الله دې د دې قبرونه او د دې کورونه د اور نه ډک چېرته رسول الله صلی الله علیه وسلم خیر یې نه دي کړی خو دومره خفه شو چې دا خبره د خولې مبارکې نه ووتله د بخاري شریف حدیث دی نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د چا د مازدیګر مونځ قضا شو نو د هغه کور او د هغه مال او اسباب ټول لوټ شو نو ټول مونځونه قضا کول ګناه دی
د مازدیګر لمونځ به د عربیانو د هغه وخت به دې وخت مصروفیات به ډېر د دنیا د کارونو نه به نه وزګار که نه دې مطلب دا دی دونه اهمیت ورسره نه و چې دنیا پرېږدي او آخرت دپاره ګټه وکړي که نه نو چې کله دا آیت نازل شو نو مونږ ته الله رب العالمین وقوموا لله قانتین که نه چې ودرېږئ فرمان منونکي دې نه مخکې به په مانځه کې خلکو اشارې کولې یا مختلف که نه پوهېدل نوې د اسلام احکامات راتلل نو د دې نه پس چې دی د مونځ دا طریقه چې بس لاس په کې دی او په ولاړې به د سجدې ځای ته ګورئ او په رکوع کې به د دواړو خپو سکو ته ګورئ بیا به په سجدې په حالت کې به خپلې پوزې ته ګورئ بیا به د قاعدې په حالت کې تحیاتو په حالت کې به خپل زړه ته ګورئ خپلې سینې ته به ګورئ که نه نو بس نظرم درست او اندامونه ټول چې دی هغه د الله ته د عجزۍ نه دغه صف بسته لکه په اطمینان او په سکون سره ودرېدل د مانځه په دوران کې که نه د مانځه په دوران کې چې دی نو داسې حرکت نه دی پکار چې یو بل بنده ورته ګوري هغه وایي چې دا مونځ نه کوي لکه چې پته لګي چې دا بنده په مانځه ولاړ دی لکه بلکل په اطمینان او په سکون سره ودرېدل دي که نه د مانځه طریقه چې نامخې بنده وښیي نو زیاته بهتره وي که نه بل په دین کې اساني ده چې یوازې مونځ کې نو په اوږدو صورتونو باندې مونځ کوئ او چې په شریکه باندې مونځ نو نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي زه مونځ شروع کړم زه غواړم چې زه اوږد صورت ووایم خو د شاته نه د یو ماشوم اواز راشي نو زه زر مونځ مختصر کړم ځکه چې ماته پته ده چې ماشوم ژاړي نو د مور په زړه باندې به یې څه تېرېږي لکه دومره انتهایي نرم انسان که نه چې د بچي د مور غم کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابو قتاده رضی الله عنه فرمایي وایي په داسې حال کې مونږ له راغې خپله نوسۍ امامه د حضرت زینب رضی الله لور وه لکه د لور لورې وه د نبي صلی الله علیه وسلم د لور وه هغه یې په خپل اوږه باندې کېنولې وه او نبي صلی الله علیه وسلم مونځ شروع کړو هغه یې په اوږه ناسته وه وایي چې رکوع به یې کوله نو امامه کچوڼی به یې راواغسته په ځمکه باندې به یې کېنوله چې کله به یې بیا سجده وکړله بیا به یې راواغسته او په خپله اوږه باندې به یې کېنوله چې یې کوزوله لکه خفه کېده نبي صلی الله علیه وسلم دومره انتهایي نرم انسان و چې په دې طریقه نبي صلی الله علیه وسلم مونځ وکړو کله کله ماشوم ډېر جاړي او مور ورته خواته مونځ کوي وایي چې نه دا خشوع دا ده چې بس دې جاړي او زه خو به خپل مونځ کوم نه نو څه یې جاړي که نه سوچ وکړئ نبي صلی الله علیه وسلم دومره خیال ساتلی دی نو ماشومان هسې نه چې تاسو مونځونه کوئ او بچوړي په غېږ کې نیولي دا مطلب نه دی خو چې داسې حالت چې تاسو پوهېږئ چې بل څه غم نه کېږي نو که ماشوم جاړي تو یې راغستی شي ماشوم له فیډر یا چوشني په خوله کې ورکول دي نو چې کله رکو ته ښکته کېږي او داسې ورته په خوله کې ورکړي نو خیر دی لکه داسې که نه دومره دغه نشته دی اجازت شته دی خو بهتره دا ده چې مونځ په خشوع خضوع په طریقه باندې وکړلی شي خو دا ده چې اضطراري هلکه خاص کر دا طریقې په حرم شریف کې ډېرې زیاتې راځي که نه ستا سره ماشوم یو ته امام او ټول خلک په مسجد کې که نه نو په ګڼه باندې ستا د وجې نه د ماشوم د ژړا د وجې نه ټول خلک ډسټرب وي نو که ته هغه ماشوم چپ کړې نو هېڅ خبره نه ده حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي د شپې په وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ کوو نو د هغو خو واړه کورونه نو ما به خپې غځولې وې لکه اوده به ومه نو چې نبي صلی الله علیه وسلم به سجدې له تلو نو وایي نبي صلی الله علیه وسلم زما د خپو لیسې لاس راوړو نو زه به پوه شم چې دې سجده لکه نو ما به خپه راټوله کړې خپې به مې راټولې کړې نبي صلی الله علیه وسلم به سجده وکړه چې بیا به هغه پاڅېدو نو ما به بیا خپې اوږدې کړې سوچ وکړئ دې خبرې ته که نه حضرت ابن عباس رضی الله عنه د خپلې ترور ام المؤمنین میمونه رضی الله تعالی عنه کره شپه وه نو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکتل چې د شپې پاڅېدو مانځه ته اودسې وکړو جو وایي زه هم پاڅېدم جو وایي چې په مانځه باندې ودرېدو جو وایي ما زه لاړم جو وایي ما اودس وکړو زه سره رالم جو ګس طرف ته یې ودرېدم وایي چې زه ګس طرف ته ودرېدم جو وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې رالیس په دې سر باندې لاس کېښود د مانځه په دوران کې او بیا د دې ګس د دې خی غوږ نه یې ونیومه او د دې ګس طرف نه یې داسې را روان کړمه او د شا طرف نه ویسې راوستم خپل خی طرف ته یې ودرولم مطلب دا چې کله دوه کسه امامتي کوي که نه نو چې امام لکه یو امام یا یو مقتدي شاته چې پسې ودرېږي هغې ته مقتدي وایي یو امام یو مقتدي نو بیا دا امام چې دی د دو سره به خی طرف ته لږ د یو قدم شاته به دا مقتدي ودرېږي که نه نو دی خو نه پوهېده وړوکی نو دی راغی نو ګس طرف ته ودرېدو نو نبي صلی الله علیه وسلم په خوب کې دا غوږ ونیو داسې خپل خی طرف ته یې راوستو که نه نو لکه داسې هم
کولی شي، لکه چې څوک ناپوهه نو په مطلب دا کار هم کولی شي. او د نفلي مونځ په دوران کې که پلار یا مور د آواز وکړي نو سلام ګرځولی شي. د هغو خبره لکه ضروري ده د مور او پلار دومره غټ حق دی که نه. دغه شان د مانځه د سفر په حالت کې چې نو ما تاسو ته ویلي وو چې بهتره دا ده چې تاسو فرض چې دی هغه یو ځای ته ګاډی ودروئ، په ګاډي کې په ناستې وکړئ، خو لکه ودروئ چې توجه هم ټیکي او سنت او نفل چې دی په روان ګاډي کې کولی شئ. او بیا دا آیت چې دی دا منسوخ دی چې د وصیت دی د خپلو ښځو په باره کې وکړي د یو کاله پورې به هغوی دا اولنی آیت ما تاسو ته ویلي چې رابشي که نه، نو دا مخکینی آیت و او دا آیت دا مخکینی آیت چې مونږ ووایو که نه 4 میاشتې 11 ورځې نو دا ترې وروسته نازل شوی په ترتیب سره مخکې ایښودی شوی په قرآن کې که نه، نو دا آیت وس منسوخ دی. پوه شوئ؟ ما تاسو ته ویلي وو چې منسوخ آیت هغه دی قرآن کې موجود دی خو عمل پې نه کېږي. او بیا الله رب العالمین فرمایي چې مطلقه ښځې چې دي طلاق شوي ښځې هغوی له څه ورکوي او رخصتي کوي. مطلب چې تاسو طلاق ورکوي نو حق مهر هم نه دی مقرر شوی او هېڅ نه دی شوي، د خاوند سره یو ځایوالی لا هو نه دی شوی، خو د دې ښځو له څه ورکوي لکه پرهیزګاره خلک یې دي سي چې هغې له څه تحفه ورکوي خالي لاس لکه هغه مه پرېږدئ. دغه شان الله تاسو ته بیانوي خپل آیتونه دپاره دی چې تاسو د عقل نه کار واخلئ. صدق الله العظیم.